بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد بن دې نه وس دا خبره کوي مخکې د خلفای راشدین مبارک خبره وکړه چې په خلفاو کې د افضلیت هغه ترتیب دی کم ترتیب چې نقل دی چې اول حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیا حضرت عمر رضی الله عنه بیا حضرت عثمان رضی الله عنه بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلافت دا 10 کاله پورې دی وای دا غینه ورستو بیا امارت او بادشاہت څنګه شروع شوه دی 10 کاله لیندې سره راځي حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه ته خلافت ملاو شو نو 2 کاله او 3 میاشتې هغه دا خلافت وکړو دا غینه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 10 کاله او 6 میاشتې خلافت وکړو حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ سکم 12 کاله او سورج کم 12 کاله او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سلور کاله او 9 میاشتې دا خلافت وکړو دا غینه بعد دا ټوټل شو 29 سال او 6 میاشتې بیا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ 6 میاشتې چې نه دا دغه وکړو خلافت وکړو خود چونکه د مسلمانانو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د دې سره خبره اتره په دې باندې ورانه و نو دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ بیا خلافت 6 میاشتې بعد حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته پرې خو دی کافرانو دا خوارج چې کوم نو دوی دا دسه حضرت علی رضی الله عنه وفات کو چې د دو ذهن کې دا خبره وا چې دا څومره د مسلمانانو په منځ کې چې فساد ده او څومره مسلمانان چې دا په دې کې جنگ جګړې دي د دریو کسانو د وجې دي حضرت علی رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ نو دو وی چې دا درې کسان موږ مړ کړو د مسلمانانو دا دغه چې دا اختلافات په خپل منځ کې دا ختم شي دا خوارجو او دو د دې دریو کسانو د پاره درې کسان چې دا مقرر کړل حضرت علی رضی الله عنه د پاره عبدالرحمن ابن ملجم دته یار کو او د معاویه رضی الله عنه د پاره برک ابن عبد الله دا تیار کو او د عمرو ابن العاص رضی الله عنه د پاره عمر ابن عمرو ابن بکر دا تیار کړ او دو یو شپه مقرر کړل چې به شپه باندې با د درې وړ کسان چې دا مړ کو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې سهار مانځل راتلو نو عبدالرحمن ابن ملجم دی ولګي دو واغې قتل کو داغینه بعد په دغه شپه باندې برک ابن عبد الله دا د حملو کله په معاویه رضی الله عنه باندې او معاویه رضی الله عنه چې نه هغه شا طرف باندې تور ولګي دلو اده معاف کولا او دریم عمرو ابن العاص رضی الله عنه په دغه شپه باندې مانځل نه وروته نه په ځمنه بلکې سینې دای مړ کړه نو بیا داغه نه د اختلافات دا شروع شول حضرت عمر علی رضی الله عنه د وفات نه بعد بیا وې دا خلافت له نو دا ختم شو دا غیر وروسته بیا ملوکیت شروع شو او عباسی خلیفہ عباسی هغه کسان ته ویلېږي کم چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په نسل کیو او 37 سال چې نه هغه خلافت کړی دی او بیا مروانیان هغه چې نه دا حکومت شروع کړی دی مروان ابن الحکم او پای کې بیا حضرت عمر بن عبد العزيز رضی الله رحمت الله علیه دی به کې پنځم خلیفہ دی نو دی به کې پنځم خلیفہ څنګه راته خو ویل چې 10 کال د خلافت زمانہ ده نو 10 کال هغه خلافت کم چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په طریقې د نبوت باندې دا مسلسل دي دا نو سو بیا هم لکه دا دغه چې دا شوی دي خلیفګان چې دا راغلي دي واښوي او عمر بن العزيز پکې دا نور خبره تر بګي ګوره ورته وای په دې کتاب والخلافه 30 سنه و خلافت 10 کال لري ثم بعدها ملك و امارت بیا ورستو بادشاہت او امارت ته مشری ده لقولی علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الخلافه بعدی 30 سنه
چې خلافت په نهج د نبوت باندې دا به زمان وروسته 10 کالي په نهج د نبوت باندې به 10 کالي هغه نو صبح نور راځي خلقاوه د په طریقه باندې ثم يصير بعدها ملكا عزوزا بیا به پیدا کیږي راځي به وروسته داغه نه بادشاہان کټکون کی مطلب چې یو بل لره کټ کوي وقد استشهد علي رضي الله تعالى عنه او شهید کړل شی علي رضی الله تعالی عنہ على راس 30 25 بدرشم کال په سر من وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نوستو او دغه شانترا لغه واقعا د مرګ دغه شانترا لږه لکه خلکو دا ویل خوارج دغه زمانه یا څومره فساد چې په مسلمانانو کې درې کسانو د وجنه حضرت علی رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهم فمعاویه رضی الله تعالی عنه ومن بعده لا يكونون خلفاء بل ملوكا وامراء و معاویه رضی الله عنه او داغه ورسو چې کم کسان دي مسلمانان نو هغه بادشاہ اخر فقان نو بلکې بادشاہانو دغه خلافت دا خود د 10 کالو نو ورسو دا نشته خلافت علامه جنبوت وهذا مشکل نو دا خبره مشکله ده چې دا خلافت په 10 کاله باندې قدم شوی دا خبره مشکله ده ولی لان اهل الحل والعقد زګه اهل الحل والعقد مراد مجتهدین دي من الامه الامه كانوا متفقين او اتفاق کړل على خلافه العلماء خلفاء العباسيه چې د عباسی خاندان کې کوم دا لکه 37 بادشاہان دا وی تیر شوی دي نه دا 37 کسان دا هم په خلافت باندې و بعض المروانيه او بعض مروانیین لکه مروان ابن الحکم او دا كعمر بن عبد العزيز مثلا نداوم خلیفہ ولعل نو بیا د دینه مطلب څه شو دغه خلافت نه خلافت په زمانو ته 10 کال نو خلافت نه مراد چې 10 کال نه علی منهج النبوت ته چې بایږي اس قسم مخالفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري نه راغله ورستو بیا راغله لري ولکه بایږي دغه په خلاف په منځ کې به خلل جن دا په راغله ولعل المراد ومراد دین شاهد دار ان الخلافه الكامله التي لا يشوبها شيء من المخالفه چې بایږي هیڅ امیزش نه راغله ګډوډواله بغیر نه راغله د مخالفت نه وميل عن المتابعه او د تابعدارینا بغیر سو اعراض نه راغله نتكونون 30 سنه تكون 30 سنه دا دیش کړل وبعدها قد تكون وقد لا تكون اداغین رستو بګه کله دا امیزش راغله او کله بګین راغله ثم الاجماع على ان نسب الامام واجب د دې نه بل خبره کوي چې نسب د امام دا واجب دی یعنی امام مقرر کول دا واجب دی وز امام مقرر کول په الله باندې واجب دي که په مخلوق باندې واجب دي نو شیعاګان وای چې ما الله پاک باندې دا واجب دي د امام مقرر کول ځکه امام مقرر کول دا یو احسان دی او احسان په الله پاک د طرف نه چینده کیږي پوښتنه بنې والے او احسان نه کول لا بخل دی زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده دا چې په الله پاک باندې هیڅ اوسیز واجب نه دی دا الله پاک باندې هیڅ اوسیز دا واجب نه دی ځکه کته په الله پاک باندې واجب کنه الله پاک ہوتا د بل ماتات کو نه لہذا په الله پاک باندې نه دی واجب بلکې په دغه باندې واجب دی په مخلوق باندې امام مقرر کول دا واجب دی بیا په دې کې اختلاف ته چې دا امام مقرر کول کو جو ټیک ته په دغه باندې واجب دی پر مخلوق باندې خدا په دلیل نقلی سره ثابت دي او کدا په دلیل عقلی سره ثابت دي نو زمونږ عقیده دا چې دا په دلیل نقلی سره دا لازم دی په مخلوق باندې امام مقرر کول او معتزله وای چې نه دا په دلیل عقلی سره ثابت دي زمونږ وای چې دا په دلیل نقلی سره ثابت دي درې دلیلونه دي وګوره ورته دې کتاب ګورئ ثم الاجماع بیا الاجماع على ان نسب الامام واجب چې مقرر کول د امام واجب دي وانما الخلاف او بشک دا اختلاف فی انه پریګ دي چې انه يجب على الله چې ادا لازم دی په الله باندې او على الخلق یا په مخلوق باندې دا زموږ مسلک سره چې په مخلوق باندې لازم دي او شیعاګان څه چې په چا باندې بدلیل سمعی زموږ مقصد د مذهب دا دی چې په مخلوق باندې او په دلیل سمعي سره دي په دلیل نقدي سره دي
نو دا هذا عند اهل سنت او عقلی یا په دلیل عقلی سره دي چې هذا مذهب معتزله والمذهب مذهب زمونږ داره انه يجب على الخلق سماعا چې دا واجب دي په مخلوق باندې په دلیل نقلی سره او درې دلیلونه دي لپاره ذکر کړی دي نمبر 1 لقوله عليه الصلاه والسلام من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میته جاهلیه چې کوم کس مړ شو د خپل زمانه امام نه پیژندو د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو نو مطلب امام مقرر کول دا واجب څه دي چې لکه په دغه کې چې پیغمبر صاحب فرمایي چې کوم کس امام خپل نه پیژندو امام نه نو د لکه زمانه جاهلیت په مرګ باندې مړ نه ویم دا وإن أن الأمة تدي وجنا أمت قد جعلوا أهم المهمات چاوي ګرځول دا ټول اهم کارونه کې ټول زیات اهم بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم نسب الامام حتى قدموه على الدفن وكذا بعد موت كل امام وې چې دا امام مقرر کول دا واجب او لازم او اهم ځکه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو دا تدفین لا نه شوه چې دا تدفین د محکمه کې هغه دا امام مقرر کول دا خبره دا وکړه دریم نمبر ولأن كثيرا من الواجبات الشرعيه يتوقف عليه او ډیر واجبات شرعیه دي چې دا موقوف دي په دې باندې مطلب دا چې لکه حدود جاری کول قصاص جاری کول یا نور احکامات نو دا امام کوي دا د امام نه بغیر دا نه کیږي دا امام دا واجبات شرعیه د لپاره امام ته دا ضروری دي کما اشار الیه بقوله لکه څنګه چې اشاره کړی د خپل قول سره والمسلمون لابد لهم امام چې مسلمانانو لپاره امام ضروری دی زه بس